الله الرحمن الرحیم زما د هوټل راپای او په سټیج باندې راغلي ګرانو ملمنو ټولو ته زما طرف نه مشران دي امزولي دي که کشران دي السلام علیکم زه لپای اوتل شو دغه څومره دیشان دي دا ټوله زما او د نیاز ماما خلی ده نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه خپل کور ته راغلی یم دا شمولیت چې کوم نن کېږي دا زموږ د کور شمولیت دی او زه دې ټولو ته د زړه د کومې نه مبارکبادي ورکوم چې دا زمونږ زاړه ملګري او بیا خپلې دې ډلې ته راله خوش آمدید ورته وایي عزتمندو بانیا لالا خبرو کې څه شی پرېښی نه دی چې موږ یې ووایو تاسو خو دا به وایم چې دا ګیله زموږ هم شته د دې وتل نه او د مدافعاتو ولې که تاسو د تېرو شلو کالونو وګورئ نو د بوتل کې چې څومره کار کېږي تاسو یقین وکړئ چې څومره کار په یونین کوسل بانیا او یونین کوسل کوزه بانډا چې کوم موږ ته بالکل قریب دي او زموږ هغه هم دغه شانتې وروڼه دي خو د هغې هلته موږ ته د هغه لږ کار بدل میلاو شوی دی خو دلته موږ ته د ډېر کار چې کوم موږ کړی دی د هغې بدل موږ ته نه دی میلاو شوی نه پوهېږم چې د دې وجه څه ده دغه یو خبره ده کوي دلته دو چې دا به موږ تاسو جنت ته بیو زه به هم تاسو ته جنت ته بیم ښه که دا اوټ به دې میلاوي چې تاسو به جنت ته بیم نو زه هم تاسو جنت ته بیم خو که چا مونځ وکړو روژه یې ونیسله ښه کار یې وکړو د الله د رضا دپاره نو هغه به جنت ته ځي دې اوټ کې ګوره جنت نشته نو تاسو دا اریان ما چې دا خلک دومره تعلیم یافته او ټول بار ملکونو کې دي خو بیا چې کله الیکشن راشي هغه لسته کسان خطا کړي هغو راشي دې خلکو نه اوټ واخلي او بیا لاړ شي په مخه موږ د تښتېدو لار شته نه موږ تللی نه شو زموږ د مشرانو موږ ته دا نصیحت یو د خدای ژوندی لري حاجي صاحب هغه ژوندی دی نور وفات شوي دي که هغه حاجي صاحب مخکې ممبر و زه د ډسټرکټ چیرمین وم ناظم وم بیا مې ورو طورمان خان هغه د خدای وبخي نیاز محمد خان تحصیل لازم و اوس تاج محمد خان دی هغه ایم پی ای دی نواز خان دی هغه ایم این ای دی نو موږ ته زموږ د مشرانو دا نصیحت دي چې دا ډله چې کومه ده سیاست په دې ډلې کوي دا وطن د ډلې دی او زه خاص کر کې خپل دی ځوانانو ته وایم دا زموږ مستقبل دی دا تاسو چې کوم خلک په یو نوم او په بل نوم خطا کوي چې دا ډلې او جنبې نشته دا ډلې او جنبې شته دا پوخانه وي او یې به او آینده به انشاءالله وي نو تاسو دې فیسبوک باندې چې وګورئ ته تاسو ته هم کشرانو دا کومه لهجه دا کومې خبرې هغو چې په دې فیسبوک کوي دا په ایمان وایه دې کې څه انسانیت خبره وي تاسو نه تپوس کوم یې پکې دا بیا دې مشرانو ته وایي دا قصص تاسو دی تاسو 2 منټه ټایم ماښام دی خپل بچي ته نه ورکوئ چې دا ډله ما جوړه کړې وه زما د نیکه جوړه کړې وه دا زما ده د دې خصوصیت څه دی د دې خامۍ څه دی نو چې تاسو خپل هغه بچی په دې ډلې په خامه او په خصوصیاتو پوه کوئ نه نو هغه غریب څه خبر دی هغه دغې نه خبر دی لکه څنګه چې بانیا لالا ووایي چې په چوک کې څوک ودرېږي او 10 کنځلو کې نو شاته به 1500 کسان ولاړ او که په دغه چوک کې څوک شپږ اتۀ خبرې تعمیري کوي نو 10 تنه به ورته ونیي ولاړ نو دا ستاسو د مشرانو فرض دی چې تاسو دا کشران چې کوم دی نو دا پوهه کوي او دو د دې ډلې اهمیت وایي چې د دې ډلې اهمیت دا دی زموږ د مشرانو دا یوازې دا نه چې د ډلې سره د چا به کار کېږي او د چا به نه کېږي دې سره موږ تړلي یو
من کې الیکشن کټو بیا تاسو نه کومه الیکشن بیلو نو موږ بیا تاسو نه نو دې خبرې کې دې مشرانو لا پکار دي چې په دې کشرانو باندې دا کار کوي ورپسې بیا الیکشن اوس را روان دي د بلدیاتو اوس یو دین څوک ټوکې کوي او دا بیا ټول موږ پسې وکړي دا تاسو ته دا بیا موږ پسې وکړي اوس دا بیا دا څنګه چې کوم دي تاسو یو ځای کې څوک بل ځای کې څوک د تر یو بل خلاف دا ټول اوس بیا کوشش کوي او کوي دا موږ پسې نه یو کېږي دا دې ډلې پسې وکړي دې ډله کې چې کیا د کار کېږي خلک ګوري چېرې دا خلک خو کار کوي او موږ خو څه کړي نه دي دا منبري خو قومي اسامبلۍ دو سره هم وه دا د صوبایي اسامبلۍ منبري خو دو سره هم وه یو پکې دا دا وي زه د فوجیانو سړی یم هغه سره به چاپلار په سر ولګوي دا دا چې د فوجیانو سره دا په کار دی هغه خو ټول نه زیات کړی ولې دا من خو مسله دی چې خو زیات د فوجیانو حکومت پاتې شي نو زه تاسو ته وایم چې دا بیا به دا خلک راپاسي او تاسو به خطا کوئ نو زه زیات ټیم نه اخلم ولې چې تقریرونه ډېر دي زموږ صدر صاحب هم ناست دی پی ټي آی جنرل سیکرټري هم ناست دی دوی هم خبرې کوي مین ایس هم ناست دی پی ایس هم ناست دی دوی هم خبرې کوي خو زه لکه څنګه چې نیاز محمد خان دا غیرتمن او عزتمن قوم دی دوی موږ ته د خپلو مطالبو څه خبره نه راکوي نو زه هم د نیاز خان چې څنګه ویلي تاسو ته دا ګزارش کوم چېرې تاسو څخه چې څه لږې ډېرې پاتې ولې چې مخکنی ډي پي خو تل ده خو راتلونکي ډي پي که تاسو سره څه پاتې